أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سورة ابراهیم هغه شروع هغه کې پنځه بابونه هغه کې څلورم باب ذکر کېدو چې په هغه کې تذکرہ شی وا چې دوه مثالونه په هغه کې ذکر کړو. یو مثال هغه د توحید او بل مثال هغه د شرک. نو پدې کې چې یو مثال هغه د شرک د بار ذکر کو او بل مثال د توحید د بار ذکر کو. چې د توحید د بار مثال هغه د کجوري ونی سره مثال ذکر کو او د شرک مثال دا غپلیتی ونی سره چې پلیت بوټي او دویم دا چې هغه پزمکه باندې سقرار نه نسی او چې سړی ولا غوته وروړي بس هغه سکیږي هغه لری کیږي او ختميږي. نو دغه دوه مثالونه هغه ذکر شول. وز بشارت ورکي مومنانو ته او د مومنانو شان ذکر کوي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. لګوي الله تعالی مومنان لرا په وینا کلکا فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وفي الآخرة او په آخرت کې ويذل الله الظالمين او خطا کوي الله تعالی په جواب کې ظالمان لرا ويفعل الله ما يشاء او کوي الله تعالی سجو غواړي. يثبت الله الذين آمنوا لکوي الله تعالی مومنان لرا په وینا کلکا په ژوند دنیا کې. د دین څه مراد دی علما ذکر کوي. فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې یعنی چې کله کلمه توحید د انسان سره موجوده وي نو دی انسان له دغه کلمه توحید پیدا ورګي. د دې مثال داسې دی کده یو سړی نه غوږ لري کیږي کدا غسترګ لري کیږي او کسرت لري کیږي خو بیا هم هغه باغ باندې مضبوط او کلک وی. وفي الحیات الدنیا وفي الاخره او په آخرت کې. امام بخاری رحم الله فرمایي چې د آخرت نه مراد هغه قبر دی. دا غیا سوال جواب دی چې حضرت تبوس کېږي چې دین دې سوا او رب دې سو او اسلام دې کومو. نو چې کله دا انسان دا کلمو سره نو دیو بیا د هغه جوابونه ورکړي بیا رب می الله دی او دین می اسلام دی او نبی محمد صلی الله علیه وسلم دیو دا جوابونه بیا ورکړي. نو بیا بدته ویل شي چې تسملا مثال چې څنګه غناوی پاول نشپ باندې هغه سم لیاو سار را پاسي نو هر سړی دی تاویږي. سوک ورته پاسه ناشته وکاو سوک وی پاسه چیوس کا زکه کور ته نوی راغلی جو هر سړی وسره لګ محبتي کنه هر سړی ورته پاسه ال جیا او جدا جیمی ورته جوړ کړي او چې کله لګ وخت وسره وشي نو بیا وسره هر سړی په جنگي چاوي کاری ونه کو چاوي وای نه خړه
او چا وایي زما شیز راواغستو خو د دې انسان مثال داسې دی چې کوم انسان دا سوال جواب ورکي نو دې انسان ته به داسې وویلی شي او د دې نه معلومیږي چې آخرت او پس د مرګ نه قبر کې عذاب هغه حق او سچ دی د قرآن د 10 آیاتونه او د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپېتو او یاو احادیثونه چې په هغې کې شک او شبهه نشته معرف القرآن 5 جلد 236 صفحه کې دا تفصیل بیا ذکر شوی دی او مشکات شریف کې په دې باندې هم باب قائم شوی دی باب اثبات عذاب القبر چې کله انسان په دنیا کې د قرآن سره مینه او محبت وي او د قرآن سره نزدېکت کوي دا قرآن او دا اعمال براشي او د سره په نرمۍ باندې دا پرشتي دا خبرې وکړي او د دې انسان هغه ژوند چې پس د مرګ نه دی هغه به بیا خسته شي چې کله دا انسان خپل ژوند هغه د دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې تیر کی او قبر आवाज کوي هر روزه چې زله چنجو او د دې کور یم زه د یوازې والي کور یم او زه د تیارو کور یم چې انسان د ځان سره ځي نو هغه به د ځان سره د دین هغه رڼا وړي مثلا یو سړی هغه ډېر وس او زور او شور لري نو که دی مخبرې ته لاړ شي او هلته یو لیټونه ولګوي نو هر سړی به ورته وایي چې دا ډېر قمقل دی هلکه ولې په مقبره کې د لیټ څه پیدا ده اصل په هغې کې د انسان عمل دی چې انسان خپل عمل د ځان سره هغه ویسي هلته نه د لیټ کار کوي او هلته خو هېڅ چا ته پته نه لګي چې دا څه ټایم انسان چې خپل د دنیا نه د ځان سره نیک عمل ویسی دی انسان تب هلته دا نیک عمل پیدا ورکوي بعضې خلک وایي چې دا خو بکی صورت دی او دا آیت مدني دی بعضې وایي نه دا آیت هم مدني دی لکه څنګه چې سړی مړ شي او د آخرت په منځ کې یو پردی او د دنیا د ژوند او د قبر په منځ کې یو پردی یو آخرت هغه نږدې دی او بل هغه لرې دی چې یو د مراد قریب هغه قبر دی او لرې د مراد هغه معشر دی آخرت هغه محشر ورځ ده یا بعضې وایي چې مکي او مدني دی خو بعضې علم هغه ورکړی شوی نبي علیه الصلاة والسلام ته په مدینه کې د ظاهر د قبر د سوال جواب او په مکه کې ورته د آخرت د معشر هغه تذکره او دا شی وه نو چې کله انسان مومن وي او کامل انسان وي د دې انسان لپاره اجر او ثواب د عقیده یې صحیح وي بل طرف ته هغه غیر دینه دی کافر دی د دې انسان عقیده برباده ده د انسان ته به هلته هغه څه میلاویږي عذاب ده دریم نمبر انسان دی مسلمان دی خو فاسق دی نو بس قرآن دی هم چپ پاتې شوی دی یا چې د دې انسان عقیده څنګه وي د مؤمن په شانتې وي نو دې انسان نه به د هغې اجر او ثواب میلاویږي او که په عقیده کې شرک او دا وي نو بیا به ورته د هغې په مقابله کې عذاب او دا میلاویږي اوس یو سړی وایي د نن سبا دور اکثر د خلکو په ذهنو کې اشکالات ډېر پیدا کېږي اوس یو انسان د سړي خوا ته اوده دی هلکه وایي دا عذاب قبر څنګه دی او دا خو دغه لږ د دې مثال لنډ دا د ډېر مثالونه دي یو سړی د بل سړي خوا ته اوده دی او بله باندې دا خولیزي راځي د ده خو به دا سوچ چې دی اوده دی خو چې راپاسې تپوس څه وکړي هلکه ولې وایي ولې خو نه خو بس شر مخ راپسې وخوړم وایي نو خوا د دا نږدې سړی ناست دی ده دا پته لګي چې د شر مخ خوري خدای چې راپاسې تپوس چې وکړي پس د سوال نه ورته دا معلومه شوه چې هلکه دی وایي چې په دې خوب کې یریدمه ځکه شر مخ راپسې او هغې څه کړم خوړم یې ځکه ویرېدم خوله را باندې تله راتله نو خوا ته یې کس ناست دی هغه ته پته نه لګي
یا دویم دا چې نبی علیه الصلاة والسلام له صحابو سره خبرې کولې، نبی علیه الصلاة والسلام آب چپ شو، جبریل امین به راغی او وحی به یې راوړه. څه وخت بعد نبی علیه السلام بیا له صحابو سره خبرې وکړي، وی تاسو ته پته ده چې دا ولې چپ شوم؟ وی څه خبرې اورېدې خو پوه نه و چې څوک وي، دا جبریل امین راغلی. نو اوس به چې د دې نه هم ممکن دی چې تا جبریل نه دی لیدلی چې بس جبریل نشته، نه هغه هم شته، بلکې هره خبره هغه په عقل او په سوچ په لیدو نه معلومیږي. د دې وجنه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حق او سچ دی. قبر هغه حق، دا غي سوال جواب حق دی، او دا غي نعمتونه هم دا حق دی، او په دې باندې زمونږ ایمان دی. امام رازی رحمه الله مبارک لیکي وای چې کله هغه دا تکلیف وخو وی داغه سره د شیطان بحث مباحثه وا، وی د الله په وجود باندې ورته یو کم سل دلایل پیش کړل، او بیا ورته وی چې زه بې دلیل د الله جل شانه ذات هغه منم. بعضې وایي چې د آدم علیه السلام نه شیطان 1500 کاله مخکې پیدا شوی، نو چې آدم علیه السلام 1500 کاله وروسته پیدا شوی او بیا وجود ته انسان راغلی، د هغې نه مخکې شیطان پیدا شوی، نو هغه هم څه نظام لیدلی که نه، څه سوچ خو به وي که نه. نو د الله په وجود به هغه دلیل وي، هغه به جواب کو، هغه ورته ما د الله جل شانه ذات بغیر د دلیل نه سره هغه منلی دی. دغه شانتی د امام احمد بن حنبل رحم الله بارک راضی وی د باندې بیماری راغلی و، د ډیر زیات سخو وی کله کله او بیهوش شو، بیا چاته پوسو کو چې څه حل دی؟ وی دور ته وی چې بس شیطان خپل وس کوي خو قابو هغه نه لري. نو شیطان هر وخت په انسان باندې کوشش کوي وسوسې اچي، لکه مخکې موږ په دې آیت کې ویلو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. تفسیر مدارک ذکر کړی دی چې شیطان وایي زه د انسان دا په دې دل او دماغ کې وسوسې اچوما، دته یو کار ښایسته کما، چې کله ورته کار ښایسته کما بس دی فاعل جوړ شي، دی کوونکی جوړ شي، او دی هغه باندې خپل ژوند هغه تیرول شروع کی. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا، کلکوی الله تعالی مومنان لرا په وینا کلکا په ژوند د دنیا کې، وفي الآخرت او په آخرت کې. عبدالملک دا یو لوی عالمو، هغه دا ځای لوستو چې کله د سورې ابراهیم شروع کړو او چې کله دې آیت ته راورسېدو بس روح ته پرواز وکړو او څه شو د هغه نه روح لاړو. ويذل الله الظالمین، او خطا کوي الله تعالی په جواب کې ظالمانو لرا. شیخ ادریس کاندلوی رحم الله ذکر کوي یثبت الله نه مراد هغه توحید دی، ويذل الله الظالمین د دینه مراد هغه شرک دی. یثبت الله د دینه مراد هغه توحید دی، یعنی هغه مسلمان چې دغه بزړه کې کلمه توحید وي. او هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه خپل قوم د لا اله الا الله تذکره کړی ده. دا نه لګړ چې الله هر پیغمبر لا خپل کلم، بلکې ټول ته دا خبره سوا په اصولو کې ټول آسماني کتابونه او ټول انبیا سوا هغه یو چې خبره یو وا. ويذل الله الظالمین، او خدا کوي الله تعالی په جواب کولو کې اے دې کافرانو لبا چې کله په قبر کې دوی نه سوال جواب کیږي نو دوی بسوي منګ د خو پته نشتا، نو وای به چې تا نه د بل نه زده کوله او نه به خپل عقل دی کار نه کو. ويفعل الله ما يشاء، کوي الله تعالی هغه څه چې وغواړي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار. دا پنځم باب دی، په دې کې به زواجر او تخویفات ذکر کړي، بیا به واقعات تفصیلا د ابراهیم علیه السلام ذکر کړي. علم در آیت نګوري ها کسان دا بدلو چې بدل کړل نعمت الله، نعمت د الله تعالی، کفرن فکبر سرا واحلوا قومهم دار البوار، اور کوز کړی د قوم خپل لرا په کور د هلاکت کې. یو ظاهری نعمتو چې الله جل شانو په دې کفارو باندې کړو
دوی به د مکې والا د حاجیانو خدمت کوو هغو له به یې اوبه او دا ورکولې او الله وله څومره نعمتونه ورکړي اوس چې سړی لاړ شي هلته څومره نعمتونه دي چې کوم خلک هلته تلي الله دې موږ ټول بولي نو هغوی ته پته چې هلته کم کم نعمتونه مهیا وي بې موسمه میوې او دا څیزونه صحیح هغه موجود وي او نعمت باطن چې هغه اصل حقیقت د نبی علیه صلات وسلام لوی نعمت هغه سو هغه د نبی علیه صلات وسلام چې الله جل شانه دوی ته رالیږلی دی مدینې قریشو ته خو دوی هغه نعمت سکو په کبر سل بدل کو یعنی د پیغمبر هغه خبره وانغستا پیغمبر دین قبول نکو نو دوی څه وکړل هغه نعمت بدل کو کفرن په کبر سره واحلوا قومهم د قوم نه مراد هغه سره چې دوی اتباع پرې خودا یعنی واحلوا قومهم دار البوار او کوزه کو قوم بل لرا په کور د هلاکت کې تفسیر مدارک ذکر کوي چې د دینه مراد جهنم دی چې دوی د خپل خلق هغه سکړل جهنم ته بوتلل په خپل اتباع باندې ځکه چې د پیغمبر اتباع پرې خودا نو د هغې بوجه دوی چېرته لاړل جهنم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك